عزتمنو مسلمانانو، د غزوه احد واقعا د سیرت د سلسله په لړ کې بیانې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه په کافرو باندې ورلل او د کافرو قتلول شروع شل، لکه څنګه چې په بدر کې په ابتدا کې په احد کې دغه کافر قتلېدل. کافرو چې کله دا حشر خپل ولیدو نو هغه د میدان نه تېښته شروع کړه او مسلمانانو ته یې شا کړه. مسلمانان دغه وخت کې هغه یو چې د بدر غونې دا معامله ده، کافر لاړل. نو بعضې مسلمانان د مال غنیمت په جمع کولو باندې او د هغې په راغونډولو باندې سر شو. بعضې خلک دې وخت کې ذهن کې سوالات راپورته کېږي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو شیطان دا وسوسه اچولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو نو دی په مال دومره مینو چې دی د مال جمع کول شروع کړ. نو جواب دا دی چې د جهاد مختلف برخې وي، مختلف مراحل وي. په هغې کې نورې مرحلې چې کومې تېرې شوي تاسو ذکر شوي، غټه مرحله په هغې کې قتل و قتال ده. او چې کله کافر او دشمن د میدان نه وتښتي نو بیا مرحله د مال غنیمت د جمع کولو ده. لکه څنګه چې د رمضان په میاشت کې فرض روجې نیول دا فریضه ده، دغه رنګې د رمضان د میاشتې د سپوږمۍ د کتو اهتمام کول دا هم واجب امر دی امت مسلمه لپاره. که په ټول ملک کې څوک هم سپوږمۍ نه ګوري نو اتفاقا ټول واجب ترک کړل. دا روژه نه ده سپوږمۍ کتل، او ټول په دې باندې نیولي دي ګناهګار دي. او که څه کسان د میاشتې د لیدو د کتو اهتمام وکړي نو دا فریضه د ټولو نه ساقط شوه. لکه څنګه چې حکم د جنازې دی نو دا مراحل وي. دغسې یو مرحله د دشمن سره د قتال او د جهاد په موقع د مال غنیمت جمع کول وي. او دا خو به الو د مال محبت چې د مال غنیمت د ځان ته جمع کولې وړی کور ته مال غنیمت چې جمع شي نو د هغې نه د یو پړې او یا د پړي او د جلب ټوټه هم سړی ځان ته کولی نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې وفرمایل داسې اوښ ناستو، د اوښ شا بربنډه وه او د اوښ په شا باندې لاس کېښود، هغې نه د ویښتو یو شوړه راوچته کړه. کله د دې اوښ سره د ډېرې سورلۍ او د بار اوړو سره د شا نه ویښته لاړ شي وښویږي. هغه جوپۍ د ویښتو راوچته کړه او ویې فرمایل چې چا په مال غنیمت کې دومره مال هم ځان ته کړی په ورځ د قیامت به یې راړي. دغسې په مختلفو موقعو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل. یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعلان کولو چې کله به جنگ ختم شو او مال غنیمت به تقسیمولو، بیا به فرمایل چې چا سره سدي غټول راړي، بیا مو میدان ته هر یو شی صحابه غورځول. چا سره به توره وه، چا سره به نیزه وه، چا سره به برچه وه، چا سره به لینده وه، چا سره به غشي و، چا سره به بل یو شی و، چا سره به زغره وه، چا سره به څاروی و. هغه هر یو شی به میدان ته راوغورځول بغیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقسیم نه. او دې وخت کې د امیر د تقسیم نه مخکې یو کس یو شی ځان ته کولی نشي. دا خو به الله و چې هغې ته دا کور ته دا مال ځان سره وړی شوی بغیر د اجازت نه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل نو خلکو پاتې را پاتې مال امراړو او چې کله تقسیم وشو نو یو سړی یو پړی راړو و یریدو هغه زمانه کې او بعضی کمزوري مسلمانان هم جهاد ته تلل او بعضی به منافقین هم تلل نو چې کله یو سړی خطاو کې نو نور عمر پسې کوي نو هغه سړی د رسۍ او ټوټه هغه د مال غنیمت د تقسیم نه پس راړه او تقسیم د مال غنیمت دا دی چې په 15 برخو کې به مال تقسیم شي 15 برخو او باغی 15 برخو کې به سلور برخې په غازیانو باندې تقسیمیږي او یو برخه په بیت المال ته ځي او بیت المال کې به هم دا بیا په مختلفو مداتو کې په فقراو کې مسکینانو کې مختلفو طریقو سره تقسیمیږي چې د فقه په کتابونو کې دا غي تفصیل موجود دی او دا سلور برخې چې په غازیانو کې تقسیم شي د مال دا الله جل جلاله یو ډیر خوندور مال مسلمانانو د پلاس ور کړی چې دا تقسیم شنو د دې تقسیم کې بیا مختلف طریقې کار دي یو هغه سړی دی چې هغه سره اسم دی او په اسمانه سور راغلی دی جنگ دا نو د دوه برخې دي یو برخه د یو د اس ده او چې کوم چا سره اس نشته دی پیاده دی نو د یو برخه ده نو بهر حال صحابه خو د تقسیم نمخ کې د اعمال نشوړي دا یو مرحله و چې هغه یو قتل چې کافر پتیخته شو نو بسرال ورشو دا ځکه عرض کوم چې بعضی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په بارکه کله کله نازیبا تحریر د قلم نه اولی یا نامناسب الفاظ د خلین او د جبه نه استعمال کی ورواسي نو دای دی او یریږي چې دای دا ګوته پچا پورته کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو باندې او صحبت یافته وانه زمون په دې دارالایمان کې چې کوم یو سړی دلته د اصلاح د پار راځي او د دلته نه بیا اوزي او د چې کوم دینو د چرسو سیګریټ ډک کو اسکی نو خلک چې دته اشاره کوي نو دا د دارالایمان بدنامي ده او دا د دارالایمان سره چې څوک متعلق دي نو دا غي بدنامي ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت یافته صحابي چې ته ګوته پورته کې اعتراض کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کې او دا الله په پیغمبر چې اعتراض کې نو دا په الله جل جلاله باندې اعتراض کې او چې په الله باندې او دا الله په پیغمبر سره اعتراض کوي نو دا بدبخت ده دغه هیڅ نشته بعض خلک نن سبا بعض صحابه هغه ممتاز کړي د نور نه په نور باندې ګوتې پورته کوي اعتراض کوي هغه صحابه کرام چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو لکه وزیران ابو بکر صدیق باندې او عمر فاروق باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل لاسیخو خیل اسی په ابو بکر صدیق خو غسل اسی په عمر خو تاسو سره نږدې تاسو په گاوند کې نن سبا داسې خلک پاتې کیږي چې هغه ابو بکر او عمر تسبق وي پرون یو قسمه ترالو ما ته وی چې زه په ماشوم باندې نوم کېدم خو زما خزه چې کوم دینو هغه د شیعه خاندان نه ده نو ما وته اوسم شیعه ده وای چې نو اوسونه د مې کوسم مين استا خو هغه سره نکاح نه کی او وای چې د شیعه خاندان اوس مسلمان شوی ده خو زه په خپل بچی باندې محمد عمر نوم کېدم هغه وای دا نوم بنه کېدی هغه وای په مسلمانه ده وای دا نوم بنه کېدی مې چې کله مسلمان شو تم مسلمانې نو بیا د دې خیال ساتلو څه مطلب شو دا ځکه چې عمر وای هغه وای زمونږ دشمن دی او موږ دغه دشمنان هغه عمر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په شان کې فرمایي لو کان بعدی نبیا لکان عمر که زمانہ پس څوک پیغمبر وای نو هغه عمر دومره اعتماد یو په باندې او په ابو بکر صدیق او په عمر صاحب دا دواړه د دشمنان غني په دې بیلاس کې خو دا به فرمایل هما وزیرای فی الجنه وهكذا نبعث یوم القیامه دا دواړه زما وزیران دي په جنت کې او دغه څه به مونږ د قبر نه پاسو قبر نه وو پاسو وسره خختیخه اوسم وسره خختی او د قبر نه به دغه څه پاسو چې یو ورنه خي طرف ته یو ورنه ګس طرف ته داسې خلق او هغه کس صدیق اکبر اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دغه ځکه په دغه سلسله کې دغه واقع تیر شو
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غار کې څوک ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو په دې امت کې بل یو داسې معزز او په الله باندې ګران او قدرمن انسان بل څوک وینو هغه وسه بیا چې ابو بکر دشمن نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او هغه عمر چې دا غب په بارکه راضی چې پنځل زایا یا د پنځل سنم زیات زایا قران کریم کې دا غد رائے موافق وਹੀ نازل شي او دا غد رائے موافق وਹੀ نازل دلنه مراد سره هغه دا دی چې الله جل جلاله خو به اسم دا وਹੀ نازل ولا خو عمر هغه سعادتمند هستی و چې دا غ په جبه د نزول وਹੀ نمخ کې هغه الفاظ جاری شو چې یا رسول الله دا کار داسي نو وਹੀ به د اسمان نراله چې دا کار داسي وی فرمایل افلا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى یا رسول الله مقام ابراهيم مصلى نه ګرځو دلته کې مصلى نه چو تاسو ته چې دلته مسکو یا مونږ دلته کې مز نه کو د برکات طواف نو آیت نازل شو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مقام ابراهيم مصلى وګرځوي یا رسول الله تاسو خپل بیبيانو ته وایي نه چې پرده کوي مخکې د پردې احکام لانو نازل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره احکام خپل امت ته خولې دي د الله جل شانه د طرف نه خولې د ځان نه شي نه خولې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وی پردنا نو پیغمبر علیه السلام خدای الله د وحی نه بل څه کول نه شول एकदम د پردې حکم نازل شو پرده د بدر د قیدیانو مبارک تاسو ته تیر شو چې یا رسول الله دا قیدیان ټول قتل کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله دا و چې فرید فدیه دی واخلو په فدیه باندې عمل شو آیات نازل شول ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض د نبی د شان د سره دا نه خایي چې هغه قیدیان ځان سره وساتي ترڅو پورې شي ویني د خلکو بزمکه کې نیت وی کړي دا د هغه الله حکم دی چې هغه په خپل بندگانو ډیر مهربان دی خو چې کله یو شی زهري شي مضر شي نو بیا دا هغه پرې کول پکار دي چې لاس باندې کینسر ولګي یا په خپل باندې کینسر ولګي نو هغه مهربان رب ټول بدن او خلق بچکول غواړي دا هغه شر نه نو دا قتل الله جل شانه د خوفي دا د عمر موافق دا وਹੀ نازل شي بهر حال عرض می کولو چې بعضی خلق د صحابه سره کینه او بغض دا د وخت نه را روان بیا د دې حضرات هر یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه مبارک به غلط گفتگو بد مذمت داغه عیب چې کوم ژوند کې غنه شوی دی هغه هم نصر غندې زمونږه اهل سنت والجماعت اکابر د دې نه منه فرمایي هغه چې بجوان کې شي باغې کې ګوتې مو قاضي ما جوړېږي جج ما جوړېږي چې دا فیصله ته خپل لاس کې والي اغینا الله جل شانه راضي شوی دی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله پاک دا غینا راضي دی او غی د الله ناراضي نو بهر حال دا ذکر عرض کوم چې د صحابه مبارک غلط خیالات او غلط تصورات دا سوکرانول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض صحابه جمع شل مال غنیمت جمع کول آلتا د مشرکین او خزو مشرکین چې تنګ تختیدل نران دا غي نارینا سړی نو خزو اشعار شروع کړ هغه اشعارو کې منظوم کلام وی او باغې کې د غیرت اشعار پکې وی چې تاسو فلان کو ډینګړو تاسو تختې میدان مخالف لري خدا سي خدا سي خدا سي نو مشرکین چې کله هغه اشعار وی د خزو نو یو مرحله دا سراله چې په دای باندې چې کله مسلمانان رااله نو دای سره یره پیدا شونه دای هم او تختې دی هغه تنبلونه په ځای ورزول دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جماعت په یو دربانه او درولو چې هغه ته رستو بیا خلق چې کوم دین رومات وي او په کوم غر باندې چې درولو وړو کې غر او پاغه باندې راتل اسانو دشمن ته راوړېدل هغه د جبل رومات نن سبا ویل کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې رو باندې په دې دربانه 50 کسان درولو میدان خطه او د زی اوچته د دې بشر امیر رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دې ادرول درود شریف وایي
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی ادرول داسې اوچتو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه د الله پیغمبرو داسې په جنگي امور باندې ډېر مهارت لرلو مؤمن داسې نه چې هغه ته څوک دوکه ورکړي دی پوهېږي نه مؤمن ډېر هوښیاري په هر لحاظ هغه چې څنګه عبادات او مزونو کې تکړی داسې د الله د دشمن خلاف جنگېدو کې هم تکړی داسې هغه په فیصلو هم پوهېږي داسې هغه د جنگ په حربي امور باندې هم ښه ماهر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو کې وګورئ عجیبه ناشنا خلک او دا رنګ هغه ته منتقل شوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې هر انسانی کمال چې کې دي شي هغه پکې علی وجه الاتم موجود رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کسان ځکه ودرولو چې مخې داسې وو او دا غر شاته راځي او اسینی چې دا زی ټیټ ته کافر د هغه طرف نه راشي په مونږ باندې حمله وکړي د دې غر شاته مونږ تخکاری نه د جبل احد یو حصہ وا شار طرف نه په مونږ حمله وکړي نو مونږ مخکې د کافرو سره جنگي کوششات نه باندې دی راشي تعداد خو د کافرو ډیرو تاسو ته مخکې ذکر شوی نو بیا به دغه وخت کې کار خرابي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 50 کسان ورغلي او تیر انداز غشي بشتونکي دای سره لیندي او غشي او دایته فرمایلی چې دې ځکه ودرېږي او کافر راځي نو تاسو یې اولې می پرې دی او په غر د پاسه چې سړی ولاړی او دالته نغشي ولې نو لاندې سړی په خلګي هغه بیا د خطو کوشش نشي کولای دایته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نصیحت هم کړو چې کومګ ژوندیو نو بیا هم نه راکوزيږي او چې مونږ مړ شو بیا هم نه راکوزيږي چې مونږه بریالیو نو بیا هم نه راکوزيږي او چې مونږه بیدادو کو نو بیا هم نه راکوزيږي چې زمونږ غوخه مارغان او شو کوي او مونږ وچتای نو بیا هم نه راکوزيږي تر څو پورې جماعت استنی وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکیدی امر ولید چې کله دغه وخت کې د کافر مشرکین په تخت شول نو چې څنګه نور غازیان او مجاهدین د اسلام هغه میدان کې مال غنیمت جمع کول شروع شو نو دی عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه سره چې کوم مرګریو 50 کس دی او چې مونږ هم زوخ کته عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه وته فرمایل چې نه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په هیڅ حال کې به تاسو نه کوزیږئ دې مرګرو وته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب خو جنگ و چې اوس جنگ ختم شو نو بیا د دې څه مطلب شو چې مونږ دلته ولاړ د دې بخبلو کې اختلاف راغلو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه د دې امیر او د سره لس یا دولس کسان د سره د پاتې شو د دې رائے یو او دا څومره 50 کسانو کې چې دا نور څومره د دې ټولو رائے دا و چې مونږ ښکته لاړ شو دلته دوه خرابې او نقصانونه وشو یو د امیر اطاعت پرې خوده شو او کله چې د امیر اطاعت پرې دی نو بیا کار خرابې د الله جل جلاله نصرت چې د مسلمان سره ده نو الله پاک دا غیر لپاره اصول بیان کړی دي ضابطې بیان کړی دي یو سړی په دې تندی باندې سټیکر ولګي او باغې لیکلی وي مؤمن نو په دې مؤمن سټیکر لګول سره د خدای نصرت نه راځي یو سړی ځان ته وایي زه مؤمن یم مسلمان او کار د مسلمانانو نه کوي ټول د غیر مسلمو کوي نو دې نوم سره د الله جل شانه نصرت نه راځي دا ال راځي چې د په صفاتو باندې هم مؤمن او مسلم خپل ځان ثابت کی په کردار سره هم ثابت کی په اخلاق سره هم ثابت کی او چې څنګه وینا کې نو داسې په عمل سره هم خپل ځان مسلمان ثابت کی اله وکړ کی پاتې را پاتې کله کله انسان دې داغه نه خطا کی لغزش خو بیا دې وښي او توبه واسي الله جل جلاله د رجوع کی نو بیا هم د الله پاک مدد راځي لیکن چټ سراسر د خلاف روان دي او د شیطان لارې اختیار کړی ده یا پاغیار او پسې په کافر او مشرکین او يهود او نصارا او په طرز باندې روان دي او د خپل پیغمبر لارې بریخي ده نو د الله جل شانه نصرت خدا سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه داسینو
خو هغه نه چې هغه زمانہ کې کوم معمولی لغزش شوی دی دا وګورئ دا صراحتاً خلاف ورزي د پیغمبر د حکم نه و بلکې دا پرای کې اختلاف و هغه دلیل بیانولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته امر کړی دی نو دا غي مطلب خدا دی چې جنگ وي چې کافر او تخدیدل جنگ نشته دی نو مونږه سکو چې دلته پاتې کی دا څنګه کول چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه منو هغه زمانہ کې چې رشا دا سی وینو هغه مسلمان پاتې کېدو نه او یا چې کوم دینو د سکوت اختیار کی خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منی دا څنګه نو د دې شاته دلایل وو لیکن پاره کې لري خطا وو یو د امیر د امارت خلاف ورزي وشو او چرته چې د امیر د امارت خلاف ورزي وشي نو الته د الله جل شانه مدد بیا رسول کی او دویم په دې کې رالو اختلاف قران کریم کې چې د احد تذکرہ الله جل جلاله کوم ځای کې په خپل کلام پاک کې ذکر کړی دا نو پاغه کې د دې تذکرم کړی دا چې کله تاسو کې اختلاف رالو نو تاسو کې فشل پیدا شو بوزدل شوي زړه کمزور شي اختلاف سره زړه کمزوري کی د مسلمانانو په خپل کې اتحاد سره زړه مضبوطيږي آیات ساتي اتحاد نن سبا خلق پیژنیم نه چې اتحاد څه ته وایي اتحاد په یوځای کې ناشتي ته نه وایي دته اجتماع وایي لیکن اتحاد نه اتحاد دته وایي چې زړه د مسلمانانو یوي او امیر فیصله وکړي نو د امیر د فیصلې نه مخکې راي جدا جدای لیکن د فیصلې نه پس د رای ما غشانه چې څنګه امیر وي کوم سړی چې د شورا د مشورې نه پس هم د غرای خلاف د امیر د فیصلې نه پس د اختلاف پیدا کوي او د منافقینو خصلت ته د اسلام نه برداشت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې سړی نه دی برداشت کوي نن سبا ډېر زینو کې داسې کېږي چې شورا کې اجلاس وشي د فیصلې نه پس د امیر د فیصلې نه پس باغې کې خلاف راشي سیاسی حلقو کې مختلفو زینو کې د الله جل جلاله مدد او نصرت بیانې داغي اصول لزابطی نو چې کله اختلاف پیدا شي بیا فشل بزدلی پیدا شي زړه کمزوري شي او زړه کمزوري کیږي او مضبوطیږي د الله په نصرت سره الهام سره غیبی تایید او تقویت سره سړی به یوي الله جل شانه به دا غیبی تایید کوي نو دا زړه به دا غټ وی لکه د زمری مضبوط وي او کسان به بزرګون وي لیکن دا غي ژوند به کمزوري شي باقي کې به فشل او بزدلی پیدا شي دا شیخ نن سبب په دې کمزوري وخت کې چې د مسلمانانو معاشره انتهایی کمزوري طرف ته روانه ده لیکن سره د کافر په مقابله کې چې لوګونه د ایمان خیال ساتلې ده نو کافر ډیر زیات بوزدلی د مسلمان په مقابله کې نو عرض مې دا کولو چې دا دوه وجوهات یو اختلاف او دویم د امیر عدم اطاعت چې کله دا شی او شو د دواړو سيزونه نو الله جل جلاله دغه فتحه دا په بل صورت د مخه ترالو کافر مشرکین بیا را واپس او دا الله جل جلاله کول کچره دا نوې شوی نو د دې امت تباربه دا یو نمونه نه و دا نمونه الله جل شانه پیدا کړي داسې حالات نزان ساتي کچره داسې حالت اوس مرالو نو داسې صورت بیا تاسو ته مخه دراتلی شي او پاغه کې ذره ذره د مسلمانانو کمزوري الله جل جلاله راغشتي د قران کریم تاسو وګورئ په ترجمه باندې یاد چې عالم نه تاسو کوي د احد واقعاتو کې هغه الله جل شانه ټول ښکار کړی تاسو داسې وکړ بیا مداسه وکړ بیا مداسه وکړ بیا تاسو سره داسې وشو چې څنګه دا کارو شو د خلک راپورته شو نو مشرکین چې تختیدل یا تختیخ باندې روانو او یا په مشرکینو کې دغه وخت کې یو کس چې رسته بیا مسلمان شوی ډیر کسان چې دغه وخت کې د مسلمانانو سره جنگیدل هغه رستو بیا مسلمانان شوی کافرو دغه ټیم ابو سفیان دغه وخت کې مشرک ته بیا رستو مسلمان شوی خالد ابن ولید دغه وخت کې کافر دی بیا رستو مسلمان شوی صفان ابن امیہ دغه وخت کې کافر دی بیا رستو مسلمان شوی ډیر کسان دا سیو چې بیا رستو مسلمان شي سهل ابن عمرو دغه وخت کې کافر دی بیا رستو مسلمان شوی عبدالرحمن ابن ابي بکر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل بچی زوی دغه وخت کې هغه کافرو او بیا رسته مسلمان شوی ابوبکر صدیق رضی الله عنه تویو موقبانه عبدالرحمن خپل زوی چې پلار چې رسته مسلمان شو بیا چې په جنگ کې زما مخه ته تر غلې وي او زما در باندې وسبرو خو ما وی پلار مې دنه پرېمه خوې نه پلار وته وی چې زما د توري د لاندې کرا غلې وي نه ماته نه پرې خوې د الله او د الله د رسول لپاره
د زامنو نه دانګلیو صحابه دې ته وایي د مال نه دانګلیو د خپل سر نه دانګلیو حضرات اکابر زمونږ وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب په دنیا کې څوک پیدا نه کی معشوق او محبوب د خلکو د پلار سره مینې د چا د زوی د مور سره مینې د چا د خزي سره مینې د چا د اولاد سره مینې د چا د بل یو کس سره مینې محبین هم ډیر دي په دنیا کې او محبوبین هم ډیر دي خو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الرسل او خاتم النبیین دی نبوت په ختم دی دغه سپاغي باندې محبوبیت هم ختم دی دغه غو محبوب دنیا کې نمخ کې تیر شوی نه ورسته راشي او چې څنګه صحابه تعالی مقام الله جل شانه ورکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره داسې د صحابه غو عاشقان او محبین په دنیا کې څوک پیدا نشي یو سړی کډیر وای نن سبا د نظم وای دی اشعار وای دی غټ غټ داویو کې جما د پیغمبر سره داسې مینه ده هو دلته کله کله سړی چې کوم نه د استاد نه او د شیخ نه مرور شي حالانکه باغې مرورېدو کې د بدګمانۍ کې مبتلا وي رسول الله صلی الله علیه وسلم کو موجود او زمونږ دغه حال وې نو زمونږ بیا و نوم په سکراتلو د منافقینو په لست کې بناتلو نیخ پنه دا خدای الله جل شانو په باندې احسان دې چې دې دور کې پیدا کړی دا سه حرکت چې نن سبا د سړی د خپل مصلح پلار استاد مرشد په باره کې چې هغه د خیر خای هغه په ځړ کې راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځړ کې هغه ټیم کې راغلی ځکه چې هغه مرشد مو مصلح مو پیغمبر مو هر څه نو بس دا د کفر د پاره دومره خبره بس دا الله پاک ډېر لوی احسان دی الله هر یو مؤمن دا تمنا کوي چې موږ خپل پیغمبر لیدلې وي صلی الله علیه وسلم لیکن دا الله په قضا او فیصله باندې راضي وزي پدې کې زمونږ خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او بشان خلق څوک نشي پیدا کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې زخمون راغل دا ابو سعید خدری رضی الله عنه پلار د سعد ابن مالک دا ابو سعید خدری رضی الله عنه پلار د مالک ابن سنان دغه مالک ابن سنان رضی الله عنه په جنگ کې او احد کې ابو سعید خدری سے رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک د تندین شکل وین رامات شو نو دا ابو سعید خدری پلار مالک ابن سنان په باندې خلکه خو دا وینې ټوله اوس کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا په خېټه کې زما د بدن وینه لاړه په باندې د جهنم اور حرام دی استاد اندازه ولګوي دې دا محبت یو بل صحابي په بل موقع باندې داسې کړی چې د حجامت او د خکر لګول نه چې کوم وینا روته بدن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغیس کړی دی چې دا دفن کا غلاړ نو ویس کړه داسې محبت وسه لیاړم نه توګانی نه د بدن وینا چې هغه پرګونو کې ګرځي صحابه داسې خلک نو دغه وخت کې چې مشرکین او کلو قتل نو پدې کې خالد ابن ولید مو چې هغه د کافرو په صف کې هغه چې یو قتل هغه درجه په هغه باندې 50 کسان ولاړ اوس په 12 کسان ولاړ 200 کسان ځان سره کړ څه کسان پکې شاسوار مباسونو سوارو هغه ایرال او باغ دربا امر او قتل ودا کسان خو کم دي د دې وهل آسان دي دغه چې اوس کې غشولې نیو نیم غشي او کس نیم نه پکې مړ شي نور و په ورشو یک مش 200 ټول پټول باندې رال باغ کسانو باندې راو قتل عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه سره د ټول مرګرو دي چې شهیدان شو چې څنګه دای شهیدان شول په دې دربانه دا کسان راوړل ورپسې نور کافر چې کوم تخدید لغی ورپسې راغل هغه طرف ته مخه طرف ته چې کوم کافر روان نو غیم پشا راوګرځیدل چې وی کتل زمون کسان خو شاته نفنوال مسلمانان په دې منځ کې راګیر شو په منځ کې او دغه وخت کې دواړو د طرف نه کافر رانه وتل مسلمانانو بل اخکرو حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي او علم بردار دغه وخت کې مسلمانانو جنډه دغه پلاس کې او جنډه په جنگ کې داسې شیو چې جنډه به ولاړه و نو بیا به خلکو جوړنه جوړو او چې جنډه به پریوته نو بیا به د علامه و چې اوس کار خراب دی مصعب ابن عمر رضی الله عنه جنډه دغه پلاس کې و یو کافر په هغه باندې گزارو کو هغه شهید شو چې څنګه هغه شهید شو جنډه پریوته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا علی صاحب ته وی حضرت علی رضی الله عنه چې جنډه واخله جنډه هغه واغشته او جنډه اوچته پاتې شو
او دغه وخت کې چې مصعب ابن عمر رضی الله عنه شهید شو نو دې ټیم کې یو کافر د خلینا یو چغه ووته بعضی وی دا ابن قمیو او بعضی وی دا شیطان یو جن پیریو بعضی وی ابلیسو بعضی وی بل یو کافرو خو یو چغه ووته په میدان کې غدا چې ان محمدن قد قتل صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې نومي واغشتو چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل شو حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حیات مبارک دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه چې ونه د صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اولیا نو کافر و چې چا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر نږدې نه نو لیدلې نو هغه وی چې دا فرشتي دي او دا خو جنگ دی په جنگ کې چې دا ناره څه وخت د مسلمانانو تر غوږ شو نو بس مسلمانان او تر شو او دا او ترواله یاد ساتي دلته کې بعضی خلک خبره کوي بعضی مسلمانان نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو بعضی مسلمانان اوماغه سره کافرو سره جنگیدل د دې چغې نه پسو بعضی مسلمانان د جنگ د میدان په آخر کې کېناستل او زړونه بایلل بعضی مسلمانان د میدان د جنگ نه اوتل دا چې کوم کسان اوتل نو د دې وتل په کوم بنیادو تاسو تمام مخ کې ارزو چې د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا به انتها چې کله څومره د چا سره مینا ډیره زیاتې او هغه بنده د مرګ خبر سو کواري نو دا بیا مازغه کار نه کوي دې ته مغلوب الحال ویل کی تاسو ګورئ عموما چې پزوانی کې د چا ځوی لړ شي نو مین دوبانی سي چلو شي پزان نه پوي بازي لیونی شي مازغه خراب شي پزان نه پوي دغه وخت چې پزان نه پوي هغه ته وی چې مجاڼه نو دا نصیحت خو باغه چا اثر کوي چې دغه هوش او حواس خو برابر وي خو په ابتدا کې کچره د دې حواس برابر و غټن کې کول نو ټیک نه ده لیکن چې کله دا اوس نه پوي مازغه خراب شول نو یو لیونتو بسر یو غلبه حال وي نو مسلمانان صحابه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د عشق او د محبت د وجه نه دا محبین دای دا چغه نشو برداشت کولی چې دا سوچ د الله پیغمبر نو دای او تر نو د دې وجه بنیادی دا بعضی کسان په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه او تروالی کې دی وخت کې مسلمانانو حواس هغه کار پرې نو په یو بل لګیا شول د کافرو په ځای خپل سره وجلو ځکه چې په دې جنگ کې عموما په جنگونو کې دې کې الفاظ استعماليږي چې پاغه باندې سړې په تیار کې او په صح جنگ کې خپل ملګری پیژندې شي نن سبا هم په جنگونو کې د الفاظ استعماليږي کوډ ورډز وي د مسلمانانو شعار او هغه لفظ چې پاغه یو بل پیژندل هغه امید امید پولیسرات باندې چې کله په ورځ د قیامت مسلمانان تیریږي نو پاغه باندې هم د دې کوډ ورډز وي شعار نخا سلم سلم نو سلم ټکه چې چا د خپل نه روزنه او پیژندې شي چې دا مؤمن دی او چې کوم سړی منافق وي نو داغه د خپل نه بدا ټکه نه روزي هغه هم پیتیریږي او کافر هم خدای د خپل باندې بدا الفاظ نین او هغه جهنم کې غورځي نو په جنگونو کې مداسي وي او د افغانستان په جنگونو چې کله شروع سره جنگیدل نو هغه ټیم کې نام شب به وتوي نام شب او جواب شب د شپې تیار کې سوکرالو نو ته خبره خلې چې دا مرګره دی او پردې دی نه یو به یو ټکه وي نو بل به ته بل ټکه وي نو پته به لګیږي چې دا زموږ مرګره دی او که دشمن مو بیا باغ ته غټکه نو معلوم نه بیا به حالت خراب نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه نخا او شعار او امید امید او د کافرو نخا چې کوم دینو هغه عزا هبل او عزا او هبلم بوتو په خانه کعبه کې دنه او دا غي تذکرہ مخ کې شی و تاسو چې خانه کعبه کې دنه کویو پاغه کې به خانه کعبه هدايا پراتو پاغه د پاسه هبل بوت ولاړو او داغه پلاس کې غشي مشرکینو فال به رئیستو او عزا چې کوم دینو دا یو ونوا او داغه پرستش بکول باغه کې بکله کله شیطان نه وته داغه په ډټ کې نو شیطان بنا ناشنا نخري کول نو خلکو به دا زمون خدای دې مشرکین بوي نو عزای هغه ته وي د دې به د عزا او د هبل نو مغشتو مسلمانانو د امید په دې سره به پیجندل چې دا زمون مرګ خو چې څنګه
دغه وخت کې حالات بدل شو د مسلمانانو د خلینو هغه ټکي هم لري شو ځکه چې دغه وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مرګ خبر چې وورید نو غي وتر نو دا ټکي نو بیا نشو پیژندې چې دا کافر دی که مسلمان دی نو په یو بل باندې بعضی مسلمانان اختشل په دې کې د حضرت حذیفه رضی الله عنه پلار یمان رضی الله عنه حضرت حذیفه مشهور صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خپل په دې جنگ کې شریک دی او دا پلار حضرت یمان رضی الله عنه په دې جنگ کې شریکو مسلمانان لګیا شول په یمان باندې گزارنو کوي نو حضرت حذیفه چې قتل زما پلار باندې گزارونه کوي نو هغه چغې کوي چې اے خلکو زما پلار دی زما پلار دی زما پلار دی خو چې هغه د الفاظ وی نو هغه بیا پریوته او هغه سره شهید شول مسلمانانو د الله سره داسې حالت خطرناک په احد کې بیا به د حضرت حذیفه رضی الله عنه ته عذر کولو چې مونږ ته پته نه و مونږ پوه نشو مونږ ته معافي ونو حضرت حذیفه رضی الله عنه به ټولو ته معافي کوله یغفر الله لكم الله پاک دې تاسو ګناه معاف کړي او د زړه نه دا استیوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ نو ورسته حضرت حذیفه رضی الله عنه راوستو وی چې تا ته مونږ د پلار دیت درکو ځکه چې د مسلمانانو د الله سره شهید شوی نو حضرت حذیفه رضی الله عنه عرض کو چې یا رسول الله دیت مینه نه وکړ مسلمانانو نه خطا شوی د ما معاف کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې فعل د حضرت حذیفه رضی الله عنه ډیر خوشحال شو نور امزان ته نږدې کو د دې نه مخکم د ډیر مقرب بیا ډیر خوشحال شو چې دیت یې مان رښتو وی چې دا مسلمانانو نه خطا شي دغه وخت کې داسې حالت نو په دې وخت کې بعضی مسلمانان هغه شهیدان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کافر راغون شو به چې دغه وخت چې دې ټیم کې مونږ ختم کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې دا چغه اواله شو نو کعب ابن مالک رضی الله عنه صحابي کعب ابن مالک رضی الله عنه چې وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې اولیدو حیات ته پس غرو کې پټته مخ مبارک هم پټته نو کعب ابن مالک چغه کا یا للمهاجرین یا للانصار اے مهاجرین او انصار دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات ته چې څنګه دا چغه کنه پیغمبر علیه السلام ته اشاره وکړه چې چپ اغلا الله پیغمبر په دې کې حکمت خو د ډومبه چغه والی و بیا په بلونه والا هډومبه چغه سره صحابه ټول راغون شو رسول الله صلی الله علیه وسلم نګیر شابه تا شو په دې کې سوار له صحابه او کسان مهاجرین او کسان انصار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نګیر شابه او په ابتدا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې یو سوکشته ده چې هغه خپل ځان چې کوم دینو خرڅ کی زما د بار او جنت کې ما سره نه یو انصاری براتلو شهیدې دو یو انصاری براتلو شهیدو په اول فرصت کې او انصاری صحابه دا شهیدان شو دا صحابه محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نن سبا د محبت داوی ډیرو واچغي والے کی نو حضرت انس رضی الله عنه انصاری صحابي دی او دا په عمر کې مکشر دی دی فرمایي چې زما تر حضرت انس ابن النضر د دنوم انس ته د ترنوم انس ته انس ابن النضر انس ابن النضر چې کله ووریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو دا شیطان چغه وورید نو هغه ټیم کې چې کوم دی نو وی چې بس پس د دې بده ژوند سخوندي د ژوند بس سخوندي زوس جنگيګه ځان به باندې شهید کیا کافر قتل کتوره راوستا د کافرو په صفونو نه وته چې څنګه تلو نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه ته په مخور نو حضرت انس ابن النضر حضرت سعد ابن معاذ ته وی چرته روانه دی خو میدان طرف ته چې والله انی لاجد ريح الجنه وراء احد فالله مې قسم وی زه د احد د طرف نه د جنت خوشبوئی محسوسوم د احد د طرف نه د جنت خوشبوئی محسوسوم حضرات لیکلی دی ابن قیم رحمه الله نورو چې دا حقیقی و دا روحانی نه و عقلی نه و حسی طور سره محسوسوله بعضی خلق په دې دنیا کې دا شته دی چې هغه حسی طور سره بعضی اخروی سيزونه هغه محسوسي الله جل شانو په هر څه باندې قادر دی هغه داسې کولای شي تاسو ګورئ د بعضی خلکو د پوزي قوت شام ډیر تیز وي معمولی بوی محسوسي خبوی هم محسوسي او خراب بوی هم محسوسي بعضی نه محسوسي بعضی خلکو د سترګو نظر ډیر تیز وی لرنه یو شی پته لګی چې دا داشه دی دا سیسکوک دی دا نیغ دی دا پلانکې دی دا ډنګړې دی ډیر سترګوري نه محسوسي نو دا د الله جل جلاله
قدرت ته دغه تقسیم دی چې چاته یو قوت داسې ورکی چې هغه مثلا یو کس دی هغه د پیلر پورې بوی نه محسوسي او بل د جمعه هغه دروازې پورې محسوسي او بل داسې دی چې هغه په میلونو باندې محسوسي. حیوانات ته الله جل جلاله حیوانات ته دا قوه ورکړي دي. دا کتابونو لیکلي دي حیات الحیوان کې مشته دا کټمل چې سارو پورې دا کونه چې سارو پورې اونخلي تاسو به پته پیژنئ دغه کونه دته الله جل شانو قوت سامعه غوګونو قوت دومره تیز ورکړي دي چې د په میلونو باندې د قافلې خبرې دا اوري د سارو اوازونه اوري. نو چې کوم ځای کې چاته یو طرف ته قافله رواني نو هغه لارې ته د کونی په صحرا د عربو په صحرا کې براغون شو لغزه د کوم ځای په قافله کې ناستا چې څنګه وسارو ورند یو ورپورن خطل مشهور خبره باستا او باخیتا او دغه سیدی مارغانو ته الله جل شانه دومره تیز نظر ورکړی دی چې دی سو زرا غزه کې پورته په اسمان کې لاندې منګک او د چرمخکې دا ویني او چې ویني پورته نه پیرا غټه شو چتی کې په بو کې مې ویني او چت کې مې ګوته الله جل شانه قوت شامه د بویولو قوت داسې ورکړی دی چې ته غنم او جوار چرته چې کومه دانی او سو غرزو دا میږي ونی د اوزه د کوزه بر اخلاص یو لوی قطار به جوړ کړی او بیا به د دانی او چتی کړي دا پس سره معلومه سپېمو په قوت سره ته میږي ته ورته د غستر کې نخګاری سپېمې به د چتخکارش او الله جل جلاله دا قوت ورکړي. نو کله یو انسان د الله جل شانه مقرب وي هغه ته اخروی سيزونه چې هغه عالم الغیب دی کله وته په داسې حال کې وخی چې حسي طور سره هغه محسوسي. نو حضرت انس ابن النضر رضی الله عنه ته الله جل شانه حسن دا شی محسوسول د جنت بوئی وته وی چې اے سعد چرته روانه زه خو د جنت بوئی محسوسوم او د کافرو په لخر کې نه وته او شهید شو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې موږ وکتل پلاش باندې صد پاسه اتیا زخمونه د تورو د نيزو د برچو ځکه چې د کافرو په صف کې نه وته. وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو دا غي نن نفس په بیا د ژوند خونسي هغه ژوندۍ بسخم دا حالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیر چا پر صحابه تاو کافر براتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې به گزار نه کول. یوسو صحابه غي ډیر زیات مړه نه خوري. حضرت طلحه رضی الله عنه ابو طلحه رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نور انصاری صحابه ابو دجانه رضی الله عنه حضرت طلحه رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زخمی شو دي ټیم کې سلور زخمونه په احد کې راغلي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدایات ساتي د خپل پیغمبر هر یو شی یاد ساتل پکار. سلور زخمونه به راغلي یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنایا د لاندې غاښ مبارک شهید شو خدایات ساتي چې ټول نو وته د غاښ نه دړل شي چې څوک د تداوی چې ټول غاښ وته نو دا ټیک نه ده د غاښ نه دړل شي او ماته شي. دویم زخم د غاښ سره په دې شونډه کې راغلو دا شونډه زخمی شي او دا ځکه چې کافر پکانی وشته او دا سوکو دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه صحابي رورو عتبہ ابن ابي وقاص او چې کله دا کانی وښتو نو حضرت سعد ابن ابي وقاص صحابي وایي چې وي ماته د خپل رور د مرګ نه زیات محبوب بل شینو ما وی چې دا رور قتل کوم مړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پکانی وشته نو دا د زخمونه وخه. دریم زخم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ باندې مخ مبارک باندې اننګي باندې راغله دلته ټوپۍ د اوس په بسر و مبارک او لاندې زغره د دې زغره د کړې په دې ټوپۍ سره انخته وي غټي کړې نو کافر کانه وشته نو غکانه په دې غټو کړو باندې ورلونه د کړې په دې مخ مبارک اننګي کې نه نوځي نو دې سره اننګي مبارک شهید شو دا زخمی شو. دا چا کړو د عبد الله ابن قمیه کافر او مشرک دی او د مکی مشهور پهلوان د په اسبانه داسې سور را روان پاس باندې سو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کانه راوغټ څنګه گزارو کو نو دغه وخت کې وچ خذها وانا ابن قمیه چې دا گزار درلو دا به وی کافر او مسلمانانو یو بل ته وی په جنگ چې دا گزار اخرى مزه وسقه
نو دې کافر هم داسې وي او دا وی چې زه ابن قمیه خپل نوم واغشتو دا د تکبر په بنیاد وي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمل اقماک الله خدای دې تباک الله دې برباد ک نو دې بیا داسې برباد شو چې یو ځکه په یو غره کې تلو نو آلته نه باندې غرسنه ګډ الله جل شانه مسلط کو خکرور هغه بخکرو کې اوچت کو ویش لولو غیر چا پیرنه ټوکړي ټوکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خیر او بد دعا په دو لګید او ځان ته سوي ډیر معتبر ځان ته وي ځکه چې د مکی مشهور پهلوان دریم زخم داو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مبارک سلورم زخم چې کوم دینو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پتندی کې هغه راغله او هغه بل کافر چې کوم دینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې گزار کړ نو دا د تندی دا چې وو نو دا دې کې بیا دا کړی دا چې څنګه دا کولو هغه گزارې کړو نو هغه چې لري کورونو ویني د تندی نه رحمت شونه دغه وینه وا چې حضرت مالک ابن سنان رضی الله عنه هغه سکلی ودا وینه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وتدا فرمایلیو چې دا چا په خېټه کې زما وینه لاړه دغه په بدن کې نو هغه باندې د جهنم اور حرام دی وخوش ان شاء الله بیا واخر دعوانا